آیت نمبر 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. په مخشه آیت مبارکه الله رب العالمین د قیامت تذکرہ وکړه او د انسان هغه حالت الله تعالی بیان کړل چې کله د یو انسان الله رب العالمین دربار طرف ته روان شو وي او د دې سره فرشتہ وي او د یې روان کړه وي د الله دربار ته. والله رب العالمین په دې وخت باندې ورته وي چې ته خو په دې نه مخکې په غفلت شوې او د خبره دې نه منله چې قیامت شته، نن خو مې د تو د نظر هغه پردې ختمې کړلې، په خپلې سترګې باندې دې د ټول حالت ولیدل. او بیا وی دغه فرشته ورته وي چې الله مو دا بنده روسته د حساب د پوره تیار ده، حساب ورسره شریکه. الله رب العالمین ورته فرمایي ځکه چې ګناهګار انسان وي، نافرمانه انسان وي، مشرک او کافر وي چې دا جهنم ته وچایي او د هغه صفاتین الله تعالی بیان کړ چې جهنم ته کوم قسمه صفات خلق دریمي. نو هغه شی صفات یې داو چې دای وی کافر وي، بل دا چې دای وی عنادي وي، د حق سره وی عناد وي، بل دا چې د خیر نه وی خلق منی کوي، د شګړې نه د نیکی نه وی خلق منی کوي، او دای وی شکمان وي او زیاتی او ظلم کوین کوي او د الله رب العالمین سره وی دای شریک جوړوي. دا د جهنم د تګ هغه اسباب دي چې دای په دې باندې جهنم تسي. او په دوزې شوی دی شیطان و دی دغه کافر انسان په میون شه مکالمه او خبرې کوي چې دا کافر انسان وی چې الله چې د سمره ګناګور شوی، سمره کفر او شرک میکړه او د سمره نافرمانی میکړي، د شیطان ور باندې کړی. شیطان ورته وی چې مو نه دي در باندې کړی، خپل دې کړی دي، مو خو په لوس نه ونیوله او نافرمانی طرف ته مې روسته خو نو په لوس باندې الله تعالی تو عقل او سوچ در کړو. الله تعالی ورته فرمایي چې تاسو په دې ټیم باندې د مو په دربار شدا خبره او د جګړې ما کوي، تاسو ته مو مخشه نه د ټوله خبره بیان کړی وي پیغمبرونو په ذریعہ سره، ونن د مو په فیصله شي بدلی نشته، دا نشته د چیار چاته دا شی چې تو ویل دا د شیطان دی وجه نه دی دا کړی دي، نو دا خبره نشته د مو په فیصله شي بدلی نشته. نن د جهنم حالت الله تعالی بیانای. یوم پاغورز باندې نقول میز وی له جهنم ته حلیم تلأتی چې ته ډاکشللې جهنم ته الله رب العالمین او فرمی چې ته ډاکشللې، یعنی دا چې کله جهنميون جهنم ته لوټ شي نو په دې واه باندې الله رب العالمین او ته فرمی چې ته ډاکشلې وتقولو او یی جهنم هل من مزید چې سن راشتا دي، نو بیا وی د جهنم ته خلق روچول شي، بیا وی جهنم د چغي وای چې سشتا هل من مزید نه راشتا، نو بیا وی روچول. تر دې چې د بخاری روایت ته او د ترمذی روایت ته چې الله رب العالمین د شان سره چې قدم سرنګ لایک ته الله رب العالمین خپل قدم په شکشیر دی او بیا په دغه ټیم باندې جهنم یې چې قط بس یا الله، نو په دې ټیم باندې وی جهنم
بیا نه را دا نوی چې حل من مزید کنی دمر رسوی حل من مزید الفاظ یی نو دی الله رب العالمین قدم الله رب العالمین خو د جسم نه مبرد خو د الله د شان سره چې څنګه قدم لایق ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث ده نو د جهنم مختلف حالات په یو مقابل دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمی چې جبرائیل امین روغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې جبرائیل امین روغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ودرید جبرائیل امین حالات ته چوکتل جبرائیل امین مخته چوکتل پریشانه د ډیر نو دغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه وکړه چې جبرائیل امین څه چل دا نن هوته ډیر داسې د رنگ نه خروپ ډیر پریشانه لیدل شي رنگ د بدل ده وچ الله رب العالمین مت د جهنم حالت روشاله او د جهنم د حالت نزیه سروغله وچ سرنګ لشکې حالات مت بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه ځنه کوي جبرائیل امین حالات ورته بیانای which ان الله تبارك وتعالى امر بجهنم فاوقت عليها 1000 عام حتى ابيضت which الله رب العالمین د جهنم د ګرمول حکم ورته وکړي چې جهنم ګرم کوي چې جهنم می ګرمو 1000 عام الفاظ دادی چې زره کول رسمي ګرم کا which د جهنم اغران چې کی مسپین شو ثم امر بجهنم بیا الله رب العالمین حکم ورته وکړو په جهنم په ګرمولي باندې فاوقد عليها 1000 عام دغه نه بعد زر کوله می بیا نه را ګرم کا حتی احمرت تر دې چې سپینولې په سرولي باندې بدل شو ثم امر بجهنم بیا الله رب العالمین حکم ورته وکړو فاوقد عليها 1000 عام بیا می زر کوله ګرم ک جهنم ګرمېده حتی اسودت تر دې چې جهنم هغه سروله په ترولي باندې بدل شو نو د جهنم ير چې کیم د تک تیر د تیر تیر دو پشه لا یزی او شر رها په دې شه هیڅ قسم شغلې نشته دی رونو نشته دا او دا دمر سخت ير دا والذي بعثك بالحق جبرائیل امین ته فرمی چې په یک ذات مې د قسمی چې په حق پیغمبر الله تعالی چې کچره د جهنم د ير نه د ستنه په سر معمولی روخستو او بیا د هنبت دنیا تر شکرا کا لمات من فی الارض كلهم جميعا من شدت حره نو په مختم زکه باندې چې څه شي د ټول وی ختم شي د سخت ګرمولي دی وجنه دمره معمولی کړي چې یې روح له جهنم او دنیا تیر جواد کی بیا جهنم حالت ورته بیانای جبرائیل امین والذي بعثك بالحق په ذات مې د قسمی چې په حق پیغمبر الله جله کچره د جهنم هغه دروغه چې په دې جهنم باندې مقرر دي کاد یوا دنیا تر شکر کړل لماتا من فی الارض كلهم جميعا من قبح وجهه نو هغه بد شکلی دی وجنه چې په مختم زکه څه شای دی د ټول وی ختم شي دی بد شکلی دی وجنه هغه بد شکلی سیک نشي برداشت کوله چې په جهنم باندې کیمه دروغه مقرر دي نو دا حالت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیانای او تفرمی چې کچری د جهنميون د پر کیم زنجیرینه کیمه کړي چې په تړل شي ا د روخص دی او دغه زنجیرې یو کړه د روخص او د دنیا په د مضبوط غره د کشر دوله او رزه رضا شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شړو لګیا دا جبرائیل امین په شړو لګیا دا دمره جوړی چې د اسمان د طرف نه اوس پوښ چې تو سه دوړې مې د خپل نافرمانی نه بچکړی وسته ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل امین نه پښتنه کوي چې جبرائیل امین تو ویل د مرزیوت جوړه ورته چې ویل ونه جوړه ځکه چې مو پته نه لګی چې د هاروت او د ماروت هم امتحان مو د الله تعالی و نخلي ودا سنی چې د مو مقام هاروت او ماروت په فرشته شو نو دا سنی چې د مو انجام د ایغه غونډ شي امتحان مو وخست شي بهر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د حالت بیانېدل او بیا دې تعوذ شي تاسو مې د خپل نافرمانی نه بچ کړی وسته جهنم نه تاسو بچ وسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام طرف ته وي ته جبرائیل امین لوړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه کرام ته ورول صحابه کرام ته پته نشته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه حالت بیان شوې دي خپل څه خبره باندې لګیا دي او خندو کوي خوندي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمی لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وی چې کچېره تاسو ته حالت پته ولګید چې کی موته مولیم دي نو د تاسو خندوي کما شي او شړو می وزیوت شي بهر کې ځکه الله تعالی فرمي یوم نقول فغورز باندې چې میږي له جهنم جهنم ته حلم تلاته ایت ډاکش او تقول وی جهنم هل من مزید چې نره مزید شته وازلفت الجنه د جنت حالت الله تعالی بیانای نږدې وکړی چې جنت للمتقین د پر د متقین غیر بعید او د ویلرنی د متقین نه جنت و دمن نږدې چې فاصله ونی او سره د متقین سره دا ونږدې ورته وګوره تقوا صفت پیدا کول دی په ځون چې د الله د نافرمانی نه ځون بچ کول دی
هذا ما توعدون دا هغه شی ده چې تو سره د پیغمبرانو په خله باندې وعده کېدله لكل اواب هر یک انسان د پر چې دی اواب یا الله طرف ته رجوع کوین کوي حفیظ د الله تعالی د حدود حفاظت کوین کوي د الله تعالی د حکم حفاظت کوین کوي من خشی الرحمن هغه سیک چې دی ډارېدلی د رحمان ذات نه بالغیب په نه لیدلې باندې الله یې نه ده لیدله فرشتې نه دي لیدلې جنت او جهنم یې نه لیدله په غیب باندې د الله نه ډارېدلی وجاء ورتګ یې کړی بقلب په زړه سره منیب چې هغه رجوع کوین که زړه وي الله طرف ته یعنی مخلص زړه ادخلوها دې ته الله تعالی وفرمي چې داخل شي به سلام سلامتی سره جنت ته داخل شي ذالک دغه یوم الخلود نن ورځ د همیشګری ورځ د همیشه جنت ته داخل شي په دې خوشی ژوسته لهم دی د پرما هغه دی یشاؤون چې غوړي دی فيها په دې جنت شي ولدین او د می څنګه دغه انسانونه د پر دغه متقین د پر مزید نره انعامات واوي یعنی اخو دی چې سی زړه غوړي کله کله سره وی چې را مت په دنیا شي دا شي خوندرو کوي دا وی وکنه دا وی هر سوي چې څه شي خوان در کوي په دنیا شي وکم اهلکنا قبلهم من قرن وکم اهلکنا وسمره مش هلاک کړي دي قبلهم مخشد دي خلقنا من قرن جماعتنا ډله کومینا هم اشد منهم چاغه ډیر سخت وي دي دینه بدشان د قوت په لحاظ سره د نیولې په لحاظ سره فنقبو فی البلاد نو دی او شریدل غشتینه وکړ چکر یې ولګول فی البلاد په شهرې شه وطنې ته لورتل وطنینه ولیدل هل من محیص نو دی د پر د خلصین زوی چې رشتہ ملاو شو ان فی ذلک لذکر یقینا دغه نصیحت ته لمن د اخ د پرکان له قلب چې د پر زړه وی زړه سم مقصد دا چې دماغ او عقل یې داسې وی چې په خپل باندې دای پیوي او القسمع یا د خپل غوښ چې کیم دي دا یې شي وي یعنی په غوښ باندې خبره ارویدل یې وي خو خري ارویدل نه کله کله سړی بیان ته نو سي خو بیان ته سوچ نه او هو شهید الله تعالی فرمایي چې حاضر ای زړه په لحاظ سره چې حاضر وي ولقد خلقنا السماوات والارض ويقينا ميزه پیدا کړی دي اسمانونه او مزکه او ما بینهما صد دغه دوړي په میون شي دي اسمانونه او د مزکه په میون شي په 6 ایام په شپږ ورځې شي وما مسنا من لغوب ومشتنه در رسیدله د دې پیدایش د اسمانه او د مزکه نه مل لغوب سستړي ولا امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله گناہینا میں معاف کے تقصیرات میں معاف کے حاضر جمع سے مشکلات یا اللہ ټول مشکلات حل کے یا اللہ امت مسلمہ تخیر پیش کے یا رب العالمین دے وطن تخیر پیش کے یا رب العالمین چې د کیمه بدامنی دو پامن مندر ته بدله کې یا رب العالمین نن خل ډیر پریشان دي یا رب العالمین د خلک د پریشانی په خوشحالي باندې بدله کې یا رب العالمین چې کوم زوی شه مسلمان پریشان دي یا رب العالمین تی مددگار شه او تی همیشه وصلی الله تعالی